نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو واقعہ بیان کړی ده، صحیح حدیث کې راغلی ده. د هغې واقع خلاصه مختصر تاسو واورئ چې یوازې زکات نه، د زکات نه بغیر چې کوم څوک د الله په لار کې خرچ کوي، د دې واقعه ده. فرمایي چې پخوانی زمانه کې یو سړی و، ډېرې سې بهر وتی او صحرا ته تللی و، ځنګل ته څه خپل څه کار دپاره. په دې کې اچانک یو غیبي آسماني آواز واورېده، او آواز دا و چې وریځې ته چا حکم وکړو چې لاړه شه او د پلاني پټی سیراب کا. حکم وریځې ته و، ده چې بره وکتل نو د وریځې یو ټوټه د ولیده او دا حکم ده ته واورولی شو، الله ده ته واورو یو سبق دپاره. نو دی حیران شو چې بره وریځې ته وکتل، هغه وریځ روانه شوه یو طرف ته. دی چې د خپل څه کار دپاره تللی وه، کار یې پرېښودو بلکې پاتې شو. دا داسې عجیبه معامله ده ولیده. نو دی په دې وریځې پسې روان شو چې دا وریځ چېرته ځي. وریځ د ده نه مخکې ورسېده یو ځای ته، هلته یو چټان و، یو داسې غونډۍ وه، شړه غونې ځمکه وه، په هغې باندې ښه تیز باران وورو. دی چې هلته ورسېد نو باران په داسې ځای ورېدلی چې دا خو د چا ځمکه نه ده، شړ غر دی، غونډۍ ده. نو دا اوبه لاندې ده وکتل، نو دا اوبه په یو نالۍ کې داسې روانې شوې وې چېرته تلې. دی په دې نالۍ روان شو په دې اوبو پسې. یو ځای ته چې ورسېده نو یو سړی لګیا دی، خپل څه بیلګې بیلچې راغستې ده او خپل پټي کې دا اوبه سموي را سموي. د ټولو خلکو پټي وچ پراته دي، یو دی لګیا دی خپل پټی اوبه کوي، اوبو ته را رسېدل دي. دی دغلته ودرېده، هغه پټي والا به ده ته داسې وکاته را وکاته، خو څه یې نه وي ځکه په لاره سړی دی ولاړ دی. ده ته اخر تپوس وکړو چې هغه سر راوچت کړو که نه، وی دا الله بنده ستا څه نوم دی؟ نو هغه ورته وی چې زما پلانی نوم دی. دا هغه نوم و چې کوم دا اورېدلی وریځې ته چې کوم حکم شوی و چې لاړه شو د پلاني پټی سیراب که، هغه پلانی دقه سړی و. دی بیا ودرېده، پته ورته ولګېد یقین خو راغی ځای خو همدا دی، سړی همدا دی. د دې سړي نه اوس تپوس پکار دی چې دی په دې پټي کې څه کوي. نو هغه سړی ډېر چې دی ولاړو نو هغه ته بیا تپوس وکړو، وی د الله بنده تا زما نه نوم تپوس ولې وکړو؟ نو ده ورته وی چې د دې تپوس په شاته خو ډېره لویه قیصه ده، او دا ټوله قیصه یې ورته وکړه. وی ته راته اوس ووایه ته به دې پټي کې څه کوې؟ نو هغه ورته وی دا قیصه خو د کولو نه ده، خو تا دا خبره داسې وکړه چې زه به تا ته اوس کومه. وی په دې پټي کې چې څومره غله پیدا شي، څومره غله، زه دا هغه د زکات حساب هغه وروستی دی، زه دا په دې پټي کې په 3 تقسیمه کې کم، 3 حصې جوړې کم. یوه حصه د ټولو نه مخکې د الله په لار کې خیرات کم، او 2مه حصه خپل کور ته خپل ځان دپاره ویسم، بچو دپاره، او 3مه حصه واپس په دې پټي کې لګوم. بس وی دغه کار کوم نو، یعنې 3مه حصه ته فوراً د الله په لار کې زه خیرات کوم، وی نور خو څه کار نه کوم. نو هغه ورته وی د الله بنده خبره خو هم دقه ده که نه، د نورو خلکو په ځمکه کې هغومره نه کېږي څومره چې ته دا کور ته 3مه حصه وړې، د دې نه هم لږه ده، او ستا په ځمکه کې هغه ته چې الله له ورکوې هغه هم کېږي، ته چې واپس په پټي کې لګې هغه هم پکې کېږي، او هغه 3مه حصه خو دا هغه هم کېږي. دومره الله برکت اچوي. نو دا په دنیا کې هم الله برکت اچوي، او د آخرت برکت خو د دې اعمالو، یعنې د مال د خرج کولو خصوصا او ورسره د جسمانی عبادت خو د دې نه ډېر زیات دی. هغه څومره چې په دنیا کې الله دومره برکت اچوي.